علمی او فقهي شان ته ګورئ چې په کوم وخت کې جامع قاسم العلوم کې شیخ الحدیث وو او په مسند افتاء باندې ناستو نو د جامع قاسم العلوم محتمم حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی به دا په دې زمانه کې د احناف امام محمد دی رحمت الله علیه امام محمد ابن الحسن الشیبانی وی مفتی محمود رحمت الله علیه د دې زمانه د احناف امام محمد دی او دا هغه هستی دا چاته چې به مولانا یوسف بن نوری رحمت الله علیه د فقیه النفس خطاب ورکاو فقیه النفس هغه ته ویل کیږي چې دا چا دغه علمی مزاج دا د شریعت د ادله سره برابر الله رب العالمین قدرتی او فطری طور پیدا کړی مفتی صاحب رحمت الله علیه جلال کې راغی اور مرزا ناصر توایی میں پوری ملت قادیانیت کو چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے بغیہ کا معنی کوئی اور کر کے دکھا دے آغا قادیانی ترجمان آغا سرخکت اکڑلو شکست اخڑلو دا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ علمی قابلیت و صلاحیت تا امت مسلمہ لا اللہ رب العالمین دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پر شکل کی کامیابی و خوشخبری و فتح دا ورطا نصیب کڑلا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ چکلا اجلاس نہ فارغ شو راغے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ د ختم نبوت په مرکزی دفتر کې سرب سجود الله رب العالمین ته پروت ته او جاړي تیز आवाज باندې جاړي مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه چې کله په دروازه وردن نکیږي او د مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمت الله علیه چغي اوري او جړه اوري نو دننه ورزي فرمایي ورته میرے بھائی سر اٹھاؤ اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح اور نصرت نازل فرمائی ختم نبوت جیت گیا قادیانیت شکست کھا گئی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد تکبیر اللہ مفتی محمود زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر داسی جواب راگے چی واشنگٹن تورسی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ختم نبوت ختم نبوت تاجدار دو عالم تاجدار دو عالم جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ لیکن اللہ اکبر طالبان به اٹھانے طالبان به اٹھانے نبی والد به اٹھانے مشکولونا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک دا د جمعیت علماء سیاسی کردار دی نن چې د پاکستان شناخت د اسلام سره تړل شوی دی دا زما د جمعیت علماء سیاسی کردار دی موږ ته د څوک دا تانې نه راکوي چې موږ تاسو ته دومره وخت ووټونه درکړل حضرت شیخ صاحب ته موږ دومره وخت ووټونه ورکړل هغې موږ له څه فایده راکړله نن چې په پوره عالم اسلام کې د مذهبي طبقې سیاسي قوت موجود دی نو د هغې ملک نوم دی اسلامي جمهوریه پاکستان نن چې د پاکستان عالم اوچت سترګې ګرځي او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دین پوره په بې باکۍ او بې خوف او خطر په منبر او محراب باندې بیانوي نو لاړ شه تپوس د هغه خلقو نه وکړه کومو خلقو باندې چې سیاسي پابندۍ دي ما د خپلو ملګرو ته وی بھائی زمونږ د 100 ساله اجتماع کې امام الحرم المکی الشریف شیخ صالح آل طالب تشریف راوړی نو خامخا د صحبت اثر وي د ماحول نه به اثر اخیستی زړه کې د حریت جذبه پیدا شوی واپس چلاړ شو نو التا د خطبې دوران کې یې دا ووی چې د حرمینو په خاوره باندې کومې سینماګانې کلاویږي دا د فحاشۍ او د عریانۍ اډې دي دا د اسلام خلاف دي د الفاظ ویلو چې ګپ ګپې گرفتار کو نو ما وی دا پې د جمعیت علما اثر شوی خو دې له پاکستان پکارو نو د پاکستان علماو د الله شکر ادا کوئ الله رب العالمین د ته د عزت دا چترۍ در نصیب کړی دا نن چې په پاکستان کې بیوروکریسي انتظامیه حکمران دا ټول پټول تاسو خواله ناراضي
یاد ساته ستا او د دغه بېدینه قوتونو ترمنځ رکاوټ جمعیت علما اسلام دی. وقف اسلامی، وقف املاک بل دا د قومي اسمبلی د سینټ اف پاکستان او د څلورو واړو اسمبلو نه پاس دی. دا د ستاسو په علم کې وي. قانوني طور زمونږ او ستاسو د دې ټول ملک جماعتونه، مدرسې، د تبلیغ مرکزونه، خانقاهونه دا به حق سرکار ضبط شوي دي. قانوني طور دا به حق سرکار ضبط دي. صرف د دې تنفیذ پاتې دی چې ډیپټي کمشنر صاحب راشي او ستا جماعت ته چټۍ راولېږي، پټواري صاحب ته ووایي چې د جماعت د حدود 4 ناپ کا او دا په پټوار کې د ډیپټي کمشنر په نوم باندې به حق سرکار د دې انتقال وکړه. داسې هره مدرسه یوازې دا نه چې وقف دی، د شیرګل په کلي کې چې کومه زنانه په خپل کور کې د محلې ماشومانو جنکو ته قاعده ښایي او ناظره ورته ښایي او حکومت ته د اطلاع میلاو شوه، نو قانون داسې پاس شوی دی چې د دغې زنانه شخصي ملکیتي کور به هم به حق سرکار ضبط کیږي. خو تاسو ته پته شته دی دا 25 لکه طلبای کرام چې نن بخاری او ترمذی ته قرآن کریم ته ناست یو، د دې ګریوان ته د دې وخت د دې حاکم لاس نه را رسیږي، نو منځ کې جمعیت علما ولاړ دی. جمعیت علما مه کمزوری کوئ، ځان به کمزوری کوي. زما د تبلیغ د دعوت او تبلیغ محترم امیر صاحب ما اجنبي مه ګڼه. زه چې په دې لارو کوڅو کې په دې چوک چوراهه او په پارلیمنت کې جنگ کوم، زه ستاره تبلیغي مرکز جنگ کوم. پیر صاحب ما اجنبي مه ګڼه، سیاسي مولا اجنبي مه ګڼه. پیر صاحب زه ستا د خانقاه تحفظ دپاره میدان کې ولاړ یم. په مسند حدیث او په مسند قرآن باندې ناس شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب، مولانا صاحب، طالب العلم صاحب، جمعیت علما اجنبي مه ګڼه، دا د ځان نه پردی مه ګڼه. جمعیت علما چې څه سزا سکي ستا په سر باندې سکي. ماله نور څوک ماله چې څوک لاس ښکلوي هم ستا په سر باندې ښکلي او ما چې څوک په کاڼو ولي هم مې ستا په سر باندې ولي. زما محترمو دې وجې نه مذهبي طبقات به د لاس د دې 5 ګوتو په شانتې متفق کیږي، متحد کیږي. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 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 كأنهم بنيان مرصوص. الله مونږ او تاسو ته مثال درکوي. دې آبادي ته وګورئ، د دې دا خښتې څنګه یو بل ته سهارا ورکړې ده. دیندار خلق به یو بل دپاره سهارا جوړیږي، یو بل دپاره به دشمنان نه جوړیږي. تبلیغ والا به په یو طرف رواني، پیران صاحبان به په بل طرف رواني، او خالص د درس و تدریس سره تعلق لرونکي به په بل طرف رواني، او ما به په چوک او چوراهه کې تنې تنها پرېږدي، نو خپل خپې به په تبر باندې ووخي. دا د لاس ګوتې چې کله جدا جدا وي او زور سره ورسره یو څیز وتمبېږي، نو دا څلور واړه ماتېدلی شي. خو دا چې کله رایوځی شي او زور سره وتمبېږي، نو د بېدینه سړي په خوله کې 22 غاښونه ماتوي. دیندارو د یو بل مؤیدین جوړ شئ، د یو بل سهارا جوړه شئ. خپل جماعت کې خفګانونه، اختلافات، اونچ نیچ دا خبرې پرېږدوئ. څه حال دی ګنبد خضرا باندې، څه حال دی حرمینو باندې، څه حال دی امت مسلمه باندې، څه حال دی. ما او تا د خپل ځان دننه په زړه کې جوړ کړي بوتان، زما غفلان کې ګریډو ما ته میلاو نه شو، دا عهده و میلاو نه شوله، دا ما ته په سټیج باندې ځای میلاو نه شو، ما ته دا لقب میلاو نه شو. د الله رب العالمین دین به سوړ بوړ کېږي او ما او تا به په دې پسې ګرځو. دې وجې نه موږ او تاسو له په دغه وخت کې ډېر د هوش نه کار اخیستل پکار دي. جمعیت علما اسلام په قیادت باندې اعتماد موږ له پکار دی.